ارڅدې ټوله سیول سوسایټي او د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس ممبران ټول راغونډ شوي دي او په دې پلیټ فارم باندې راغلي دي چې یاره کوم ظلمونه روان دي او کوم بربریت په کشمیر کې مسلمانانو سره روان دي، نو موږ د هغې مکمل احتجاج کوو او موږ دا وایو چې کشمیر چې دا د پاکستان حصه ده او دا به همیشه د پاکستان حصه وي. او زموږ اقوام متحده ته دا درخواست چې تاسو کوم قراردادونه پاس کړي دي د اقوام متحده د پلیټ فارم د کشمیر خلکو لپاره په هغې باندې د عمل درآمد وشي او د کشمیر خلکو ته د خپل انصاف ملو شي او په کوم ظلمونه چې روان دي د هغې مخنیوي دي وشي. څنګه چې تاسو ته پته ده 5 فروري کشمیریانو سره د یکجهتۍ د ورځ په طور باندې مناویږي. موږ د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټ ارګنایزیشن د پلیټ فارم د طرف نه نن د دې واک تنظیم کړو چې دنیا ته پیغام ورکړو چې د پاکستان خلک چې کوم دي د هغې کشمیر خلکو سره مکمل همدردي ټول هر قسم همدردي د کشمیر عوامو سره دي او موږ د کشمیر کې چې کوم جدوجهد روان دي د هغې مکمل حمایت کوو او کوم چې هلته سټیټ ټیرریزم دی د هغې مکمل د هغې غندنه کوو چې دا سټیټ ټیرریزم دی بند کړي شي او بین الاقوامي طاقتونو ته دا راویښو او دا دغه ورته کوو چې ټوله دنیا کې چې کوم ځای کې دغه تاسو هغه وینئ چې غیر مسلم ممالکو کې لږ دغه وشي تاسو ته دغه کېږي کوم چې کشمیر کې کوم ظلم روان دی او کوم بربریت روان دی زنانو سره چې څه کېږي ماشومانو سره چې څه کېږي په هغې باندې ټوله دنیا خاموشه ده. نو موږ دغې بین الاقوامي طاقتونو ته وایو چې راپاسي او د اقوام متحده چې کوم پاس شوي قراردادونه دي په هغې باندې عمل درآمد وکړي او کشمیریانو لرې د حق رایې حق ورکړي شي چې هغوی څه فیصله وکړه په هغې باندې عمل درآمد وکړي شي.